ما بیا تاریخ کې وکتلو یو بل واقعه مو وکتله دا هغه دور دی چې کله حجاج بن یوسف په مکه مکرمه باندې حمله وکړه اور عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه د بادشاہي اور د حکومت منلو نه انکار وکړو چې زه موجود یم، زه صحابي یم، زما صاحب کرامو سره وخت تیر کړی دی اور ما حق د خلافت تا نه زیات جوړیږي. حجاج بن یوسف په حکومت باندې قابض شو، قبضه وکړه اور مکه مکرمه کې خانه کعبه سره عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سره صرف 18 مجاهدین پاتې دي. یو طرف ته د 18 کسانو 18 کسانو لشکر دی، حجاج بن یوسف سره 3000 لشکر دی. حمله په مکه مکرمه باندې وکړه، مکه مکرمه محاصره وکړه، مکه مکرمه ته وبدنه نشرتله، خوراک نشرتله. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د دې مور ده، د ابوبکر لور ده. چې کله عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې پوه شو چې حجاج بن یوسف سره زما اخیری مقابله ده، کېدې شي دوباره ماته د دې میدان جنگ نه پس زندگی ته ملاو نشي. مور ترال ورته مورې ماته نن حجاج بن یوسف دوه اپشن راکړي. یو اپشن اداره ته راکړی دی چې زه هغې سره د امن باندې معاهدې باندې لیکل وکم، صلح وکم، ماته به زندگی ملاو شي. اور دویمه راته دا اپشن راکړی دی چې زه هغې سره وجنګېږم، ځان ختم شم، زما د 18 مجاهدین ختم شي. اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ قربان شم. دا د ابوبکر لور ده، ابوبکر پشان نګو غیرت نه ډکه ده. ورته ای بچیا یو خبرې تپوس درنه کوم، تا د حجاج بن یوسف سره کم جنگ وکړو، دا په دنیا د پاره او که دین د پاره. زوی ورته وایي عبد الله بن زبیر ورته وایي رضی الله تعالی عنہ ورته مورې زما د حجاج بن یوسف سره جنگیدل د محض د دین د دفاع د پاره دي، صرف د دین د تحفظ د پاره دي، د دین د چوکیداري د پاره دي. مورې دنیا د پاره جنگیدل زما تصور چې کله نه تا غېږې نه زه پیدا شویم، تا ګېډې نه زه بار شوی، ما د دنیا سوچ هم نه دی کړی. نن به زه دنیا د پاره څنګه جنګېږم؟ د مور الفاظو ته ګوره، ورته بچیه چې کله دین د پاره جنګېږي نن به ته حجاج بن یوسف سره صلح وکړې، معاهده به وکړې، ټیک دی ژوندی به پاتې شي، خو تاریخ کې به تا یو ډېر بدنام نوم پاتې شي، تاریخ نه به د نوم ختم شي. اور که دین د پاره جنګېږي ما درته پی په دې دپاره درکړي وي چې دین باندې ننګ و غیرت وکړه. خیر دی که تا جنازه اوچته شي، زه په دې باندې ماته افسوس نشته. اور که الله پاک تا ته شهادت درکو، والله زه ستا په شهادت باندې نه خفه کېږم. که ته حجاج بن یوسف قتل کې ستا جدایي باندې زه نه خفه کېږم. اور دا ما دپاره فخر خبره ده چې زه د یو شهید مور ګرځېږم، میدان ته کوشه وجنګېږه. بیا عبدالله بن زبیر ورته وایي ای مورې که تا خوښه وي اخیری دیدار دی، اخیری ځل تا سره ملاقات دی، غاړه راکه کېدی شي زه د مکې مکرمې د حرم د ځواکې نه واپس بیا کور ته رانشم. عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کله مور ته غاړه ورکه، مور سینې سره ولګولو، غیږ ښکته زر یې اچولي وې. زرا هغه لباس ته ویل کېږي چې کله تورې سره ګزار کېږي غیږ زرې. ورته یې بچیه د زغره د ورې چولي ده، ورته یې مورې دې دپاره م چولي. حجاج بن یوسف ته پېژنې ظالم سړی دی، داسې دی چې زه کله قتل کړی شم زما د جسم ګستاخي وکړي، زما غوږونه لاس خپې لاسونه کټ کړي، ما د خپل جسم حفاظت دپاره دا زر اچولي. مور یې ډېره غیرتمنده جرأتمنده ښځه وه. ورته یې بچیه چې کله حجاج بن یوسف ته قتل کي یو متل واوره چې کله چیلې ذبح کړی شي، بیزه اور ګډه ذبح کړی شي، بیا چې هغې نه سرمن وباسې هغې ته هېڅ قسمه تکلیف نه میلویږي. که حجاج بن یوسف ته شهید کې ستا د جسم سره ظلم کوي، تا جسم ټوکړي ټوکړي کې هېڅ خبره نه ده، ته به هسې شهید شوی، تا ته تکلیف نه محسوسېږي. مور یې غیرت سره رخصت کي، ننګ و جذبې سره رخصت کي. بیا ورته یې بچیه زه په مخ ته خاوي، ماته دا هم پته ده ستا سره زما اخري ملاقات دی، ماته دا هم پته ده کېدای شي ته دوباره کور ته رانه شې، ماته دا هم پته ده کېدای شي تا مخ باندې کم ښکلول دي، دا ماته دوباره نصیب نه شي. خو ما تا دپاره دې دپاره درکړي وې چې سبا د حرم دفاع راشي، دین دفاع راشي، د ته د هغې تحفظ وکړې. عبدالله بن زبیر واپس حرم ته راشي، بیا حجاج بن یوسف سره جنګېږي، دواړو لاسو کې تورې راخستي. د حجاج بن یوسف کې چا کې دا جرأت نشته عبدالله بن زبیر باندې حمله وکړي. عبدالله بن زبیر حجاج بن یوسف لشکر ته اعلان کوي تاسو کې څوک جرأتمند وي، څوک غیرتمند وي، تاسو کې چا کې دومره جرأت وي راشي په ما سره د وجنګېږي. ډېر جنګ نه پس چې کله حجاج بن یوسف لشکر ته دې سره جنګېدو نه عاجزه شو، جبل ابي قبیس تاسو خلکو کتلی چا د عمرې او د حج سفر کړی دی، هغه غرونه ورباندې کاڼو سره ګزرونه شروع کړي. یو غټ کاڼي سره عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په دې تندي باندې ولګي اور تندي نه وینه روانه شي، وینې سره سیناس راشي. هغه وخت کې یو تاریخي اشعار ویلي دي، اشعارو معنا دغه ده. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه حجاج بن یوسف لشکر ته اعلان کوي چې یو خبره یاد ساتئ، که زما سر نه نن وینه لاړه هغې وینې سره زما په غاړه کې هار جوړ شوی دی، زه هغه سړی نه یم چې ما د شاته نه وینه لاړه شي اور زما د وروسته نه د وینې داغ ولګي.
نن د وینو داغ زما په سینې باندې لګېدلی دی اور زه د هغه قوم سړی یم زه د هغه نسل کې پیدا شوی یم چې ما همیشه خپل لسونو اور ویښپو باندې نګریزې د وینو والا لګولي دي نن ما لسونو باندې نګریزې د وینو والا ولګېدې زما خپو باندې نګریزې د وینو ولګېدې دا ما دپاره فخر خبره ده عبدالله بن زبیر رضی الله عنه جسم نه دوره وینه لاړه چې بېهوشه شروع وګرځېدلو حجاج بن یوسف لشکر غینه پس قتل کړی دی زما مسلمانانو زما د دې وکینه مقصود دغه دی عبدالله بن زبیر د اسما بنت ابي بکر رضی الله عنه غېږې کې پرورش شوی و حرم باندې غیرت کړی مکې مکرمې باندې غیرت کړی دین باندې ننګ کړی دی نن زما امت کې زما د نوجوان نسل کې د عبدالله بن زبیر په شان خلک ولې نه پیداویږي وجه دا ده چې اسما بنت ابي بکر په شان ښځې نشته معاشرې کې نن د دې ختم قرآن په موقع باندې نن د دې مدرسې کې کم ختم قرآن شوی دی هغه ماته یو پیغام یو درس یو میسج راکوي چې مونږ هغه جذباتي هغه د ولولې والا بچي د امت کې پیدا کړو هغه به دغه مهندې پیدا کوي